عزتمندو نن دوه خبرې دي یو د امن لار ده یو هغه د شرپسند لار ده مونږ د چې کوم راټول شوي یو مونږ د امن دپاره راټول شوي یو د امن دپاره راټول شوي یو که نه عزتمندو چې څو پورې په دې خاوره کې په دې خاوره امن نه راغلي د هغې پورې به انشاءالله مونږ خپل احتجاج کوو او بیا دا کمی پایار چې شوی دا کمی پایار نه دا د قتل منصوبه چې جوړه شوې وه په تحصیل درګاه کې دغې ډي سي ته وایو دا کوم چې په دې ځای کې موجود دی او هغه میجر ته وایو چا چې هدایت ورکړی و چې لاړ شئ او یې پایار په تحصیل درګاه کې وکړئ دغې سلاکار ته وایو چې فوري به دا خپلې پایار واپس واخلي او که دا یې پایار یې واپس وانخیستو نو د دې ضلعې او یا د دې ملکمن کوم بچي بچي ته نقصان ورسېدو نو ذمېوار به دا ډی شي ذمېوار به انتظام یې ذمېوار به دا خلک وي ځکه به وي چې دا خلک ولې دومره لاندې لاړه چې یو سړی راځي او په سر ورته کښېني چې دوی پایار وکړه پرېږده ریزاین ورکړه مړه د جرت مظاهره وکړه نه کومه ریزاین وکړه او د دې ضلعې نه څه به کړي ستا سره خو ټرانسفر بدله کوي چې دا نه بله ضلع به درکړي خو کم سے کم دونه لاندې مه ځه چې د چا د خپو چوکیدار جوړ شي عزتمندو یو خبر ته کوم که فرض کا د تحصیلي درګاه په خاوره دلته احتجاج ریکارډ کېږي د ضلعې په سطح باندې که فرض کا د مراد سعید ته د دې اف آی آر څه نقصانونه ورسېدو نو ګوره یو خبر ته کوم نن موږ پوره من احتجاج دی او بیا به ټول ذمېوار همدغه خلک دي دا چا چې اف آی آر یې درج کړي په هغې کې هر څوک ملوث دي یو خبر ته کوم عزتمندو مونږ څنګه چې دا ملک او دا ضلع ملکمن تاسو ټولو ته پته ده ضلع دا ټول ډیویژن خبره کوو چې دا ډېره پسمانده پاتې شوه ډېره متاثره پاتې شوې ده او د سیلاب په شکل کې خو هغه د زلزلو په شکل کې ده او هغه د دهشتګردۍ په شکل کې ده مونږ نور دوی قربانیو ته نه یې تیار که نه مونږ امن غواړو څه غواړو مونږ امن غواړو مند دواړه لاس اوچت کې او دا زمونږ دا لاس اوچتول دا زمونږ حل دا زمونږ حل دی چې څوک په دې خاوره بدامني غواړي مونږ به د هغې سړي خلاف یو ډېره مننه